زما عزتمندو یو بادشاہ ډیر ظالم بادشاہ ډیر مسلمانان شهیدان کړیو. مسلمانانو په زړونو کې د دې نه د انتقام جذبه و چې دا بادشاہ به کله زمونږ په ګوتو کې الله پاک راکړي. کله به دا مسلمانان زما عزتمندو په دې بادشاہ باندې راغالبه کېږي. دا بادشاہ به د دې مسلمانانو په پکړ کې راځي. دی خو د مسلمانانو وینې څکلي دي که نه. الله رب العزت په یو غزوه کې دا بادشاہ گرفتار د مسلمانانو په پکړ کې راغی. څه کې راغی؟ په پکړ کې راغی. او چې کله په پکړ کې راغی مسلمانانو خو ته خوټ کېدل. زما عزتمندو اوري ولګولو او د هغه اور د پاسې دیګ کې خوستو. په هغه دیګ کې اوبه واچولې او بادشاهي په شریک کې ونیولو په هغه دیګ کې ور واچولو. سر یې ورپسې بند اور یې ورپسې خلم بکو. اوس دا بادشاہ په دیګ کې دی، په تکلیف کې دی، په مصیبت کې دی، په عذاب کې دی. اوس به د دې ځای نه تاسو خلاصئ. خپل لات او منات ته اوازونه کوي، بوتانو ته اوازونه کوي، راشئ زما مدد وکړئ، راشئ زما مدد وکړئ. زما محترمو خو چې د هغې نه څه فایده دته میلاوه نه شوه نو دا څه وایي؟ دا په دې دیګ کې دننه وایي لا اله الا الله محمد رسول. په هغه دیګ کې کلمه وویله او مسلمان شو. او زما او ستا رب ته آواز کوي یا الله یا الله د دې مصیبت نه مخلاص کا. خلکو ته پته نشته ما کلمه وویله، تا خو وکتلم. یا الله د دې مصیبت نه مخلاص کا. د الله په ذات مې دې قسم وي، الله ارحم الراحمین، الله هغه قدردان، الله هغه مهربان، الله. زما محترمو اوس څومره ظلمونه یې کړي، څومره یو خطرناک سړی، څومره یو غټ مجرم. یو ځل الله ته التجا الله ته آواز وکړو چې الله رب العزت باران راوورو. باران راښکته شو، هغه اور بند شو. چې کله اور بند شو الله سیلۍ راوسته. هغه سیلۍ سره دا دیګ اوچت کو او زما عزتمندو د کفارو علاقې ته ور وغورځول. او د دیګ نه یو صدا بلنده ده لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. د دیګ نه همدغه آوازونه راځي. کفار گیر چاپیره ولاړ دي. دا څه منظر وینو؟ دې نه دا بادشاه راووت. هو اخو پیژندو، اخو خاص سړی و. دا څه منظر وینو؟ وایي دا د لا اله الا الله برکت دی، ورنه زما خیر نه. د لا اله الا الله د برکته الله زما داسې مدد وکړو چې د مسلمانانو د پنجې نه اخلاص کم. هغه د مرګ په خوله کې ولاړم او الله رب العزت زه بچ کما. زما عزتمندو چې څومره کفار ولاړو ټولو په همغه ځای کې په یو کریکه باندې وویلې لا اله الا الله محمد. ټول مسلمانان شو. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم ففروا الی الله وانتم الفقراء. الله پاک فرمایي راشه بس که کنه دی گناهونو کې خوند نشته. خوند په قرآن کې دی، خوند زما په یاد کې دی، خوند په مونځ او دس کې دی، خوند په حیا کې دی. زما عزتمندو نامحرمه زنانه را روانه ده، تا د کتلو خوند اخستی دی. د الله په ذات مې دې قسم وي د نه کتلو خوند واخله کنه. کله د نه کتلو خوند واخله کنه چې رب منان حکم کړی دی. हाँ या रब तेरी महबूब की शबाहत लेके आया हो, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हो. نور خو زما په وس کې دومره شته که نه چې دا خپل شکل او شباهت خو جوړ کم کړ. نن موږ مسلمانان خپل شکل او شباهت د ټرمپ غونته کې جوړ کړی دی. شکل او شباهت هغه د دین دشمنان، هغه د محمد رسول الله دشمنان، د صحابو دشمنان، د قرآن دشمنان د هغې غونته کې. دا یاد ساته هم دا دقه خلکو په سب کې به د قیامت په ورځ الله را پاسوي دا چا سره چې د مشابهت کړی. سکاوي ته به بچې بوځي ون سیټ ډیزاین ورله سر کې جوړ کړه. ماشاءالله ستا د بچي په دې سر به د الله لعنت وریږي د خیره سره. هیپي کټینګ ولو کا، امریکن کټینګ ولو کا. دا ورته نه وایي چې د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق زما د دې بچی دا اخته جوړ کړه. الله زما محترمو نن الکانو د جنکو غونته کې تنګې جامې، د جنکو غونته کې لباس واچولو. او زما محترمو جنکو د الکانو غونته کې قیامت نور ته څه ته وایي؟ قیامت ته. نو ما درته خبره دا کوله موږ صحیح مسلمانان صحیح من قال لا اله الا الله دخل الجنه
اے مسلمانا، اے د شهید آباد مسلمان، اے د سوکنو مسلمان واورا په سوشل میډیا باندې څومره خلک زما आवाज اوري، قسم د الله په ذات باندې د ټولي دنیا کفار راجم شي، زما د ادنا نه ادنا ادنا نه ادنا درجه مسلمان د خپو خور تم نشي رسیدلې. وجه صدا خفکیګم یاره زه خو ډېر ګنهګار، زه خو ډېر خطاکار، ما نه خو ډېر منځونه قضا شي، خفه کېږم. ایسې تا یو کلمه ویلې ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. تا ته به د قیامت په ورځ پته ولګي چې کله اعلان وشي هر هغه انسان، هر هغه زنانه د جهنم د اور نه وباسئ چا چې په پوره ژوند کې یو ځل ویلي لا اله الا الله محمد رسول. بیا به دې کافرانو ته پته ولګي، دا به افسوس کوي، افسوس به کوي، کاش موږ هم په خپل ژوند کې یو ځل دغه کلمه ویلې وای.